بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، نننۍ ویډیو دا یو اهم ویډیو ده، نو راځئ چې اول دا ویډیو ګورو، د دې نه پس بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. ما شاء الله، تقبل الله تقبل الله الله يكسب اجر ان شاء الله، يجي اجر ان شاء الله، يجي اجر ان شاء الله. تقبل الله تقبل الله خلاص خلاص يا شيخ، الله يقبل الله يقبل ان شاء الله. مكة के सरजमीन में आपने तौबा की, يجي اجر ان شاء الله. الطائب من الذنب كم الله ذنب له. الله 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 अभी तो बताए वो कर تقبل الله. الله الله يقبل ان شاء الله. عزتمندو، تاسو دا ویډیو کتله چې دا کس د پی ټی آی یو ورکرو، دبا ممکن ده چې مولانا صاحب پسې کنځلیم کړي، دبا د مولانا صاحب چې کوم د خاندان هم کنځلي، د مولانا صاحب تصویران وی چې کوم د هم وران کړي وي. خو چې کله د دا په مکه مکرمه کې دا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سره چې کوم د ملاقات شو، ځکه چې مولانا صاحب اوس مکه مکرمه کې دی، نو د حقیقت معلوم شو چې دا څنګه انسان دی او دا مونږ چې کوم دی په د پسې څنګه لګیایو، د ته کنځلي کوو، د ته ردې بدې وایو، د تصویران ورانو. نو دا پی ټی آی والا ملګری چې کوم دی هغه ډېر زیات جاړي، توبه طایب شو. په دغه مجلس کې لوی لوی شخصیات چې کوم دی ناست دي او دا دغلته چې کوم دی هغه توبه وباسي او جاړي، په خپل مخکینۍ زندګۍ باندې خفه دی چې دا ما په دې مخکینۍ زندګۍ کې څه کړي دي. هغه یو کس ورته هغه حدیث هم وایي چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له، چې څوک توبه د ګناه نه وباسي نو داسې شو لکه ده چې د سره ګناه نه وي کړي. نو خیر دی، تا خو ګناه کړې ده، خو چې اوس دې توبه وایسته نو داسې شو لکه تا چې ګناه نه یې کړي. نو په دې ویډیو کې د پی ټی آی د ټول ملګرو دپاره او خاص کر د نور محمد صاحب دپاره چې کوم د پی ټی آی یو کس دی، یو ملګري ماته دا وویله چې دا هم د مولانا صاحب او د علماء کرامو خلاف چې کوم دی هغه غلط پوسټونه کوي، د هغوی تصویران ورانوي او دا چې کوم دی ردې بدې وایي. نو تاسو دته هم یو پیغام ورکوئ. نو زه ټول ملګرو ته ویم او بیا خاص کر دغه نور محمد صاحب ته ویم چې ته د دې ویډیو نه چې کوم دی عبرت والا، دا چې کوم دی د ورځ 2 ویډیو ده، په دې کې ستا دپاره لوی عبرت دی چې څرنګې دې ملګري هم په مولانا صاحب پسې ستا په شانتې به ردې بدې ویلي، د به کنځلې هم کړي، د به غلط تصویران هم چې کوم دی شیر کړي وي. خو نن چې کوم دی دته حقیقت معلوم شو چې مولانا صاحب څنګه دی او مونږ چې کوم دی دنیا ته څنګه شو کول غواړو. نو زه تا ته هم ویم چې قبر ته ورتلل شته دی، د الله رب عزت مخې ته چې کوم دی ورتلل شته دی، نو د دې خبرو چې کوم دی جواب ورکول هم شته دی. هغه کار کوه چې سبا بیا ته د هغې جواب ورکولی شي. که مولانا صاحب مثال په طور باندې غلط شو، ګناهګار شو، خو که الله رب عزت ستا نه تپوس وکړي چې تا د یو عالم تصویر ولې ورانو، تا ولې یو عالم ته کنځلې کولي، تا د یو عالم د تصویر نه مثال د سپي تصویر یا د خر تصویر یا یو بل چې کوم د تصویر ولې جوړو، د څه جواب ورکړي؟ زما خو د دې خبرې جواب نشته. زه د عمران خان تصویر وران کم یا د بل لیډر یا د بل چا، زما خو د دې جواب نشته دی. ولې اسلام اجازت نه راکوي؟ نو لہذا که هغه غلط هم دی، ما دا نه دی پکار چې زه د هغې تصویران وران کم او زه چې کوم دی د هغې د تصویرانو د خرو د سپو چې کوم دی تصویران جوړ کړمه. نو دغه رنګې زه تا ته هم ویم، دغه رنګې الله رب عزت فرمایي ولا تنابزوا بالالقاب، یو بل په بد لقبونو سره مرابلئ. مونږ چې کوم دی د الله رب عزت خبره نه منو، مونږ وایو نه مونږ به خپله کوو، خیر دی مونږ مولانا صاحب او بل عالم ته به خیر دی مونږ کنځلې کوو، نو ګویې چې مونږ د دې آیت نه منکر یو. دغه رنګې الله رب عزت فرمایي کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، د هر انسان سره چې کوم دی هغه فرشتې شته دی چې هغه د ښه او بد عمل لیکي. نو چې تا علماو ته کنځلې کې، د علماو تصویران چې کوم دی غلط شیر کول غواړې، د علماو تصویرانو د خرو د سپو چې کوم دی شکلونه جوړول غواړې، نو ستا څه خیال دی چې د فرشتو نه ستا د عمل پټ دی یا د الله رب عزت نه ستا د عمل پټ دی، یا به چې کوم دی ستا د عمل چې کوم دی عملنامې ته خیږي که نه خیږي؟ الله رب عزت په 15 سپاره کې فرمایي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. چې کله قیامت کې مجرمان خپل عملنامه وګوري
او هغوی په دې عملنامه کې هر څه لیکلی شوي نو دا به وایي نه خو ده ورکوټې خبره پرېښودې ده او نه غټه مګر هغې چې کوم دی هغه لیکلې ده او هغې محفوظه کړې ده. نو ته چې د علما کرامو خلاف لګیا یې، ته چې د علما کرامو تصویران غلط شیر کې، ته چې علما کرامو ته کنځلې کې، نو ستا څه خیال دی چې ستا دا خبرې و د عملنامې نه بهر وي؟ ستا څه خیال دی چې دا په عملنامه کې نه لیکلی کېږي؟ ستا څه خیال دی چې د دې نه فرشتې چې کوم دی غافله دي؟ ستا څه خیال دی چې دې نه الله رب عزت غافله دی؟ هېڅکله داسې نه ده. نو زه تاسو دا نه یم چې زمونږ پالټۍ ته راوړئ، زه تاسو دا نه یم چې ما لوټ راکئ، خو یو عرض درنه ضرور کوم چې تاسو خپله دا ژبه د علما کرامو خلاف د کنځلو نه چې کوم دی محفوظه کوي، د علما کرامو خلاف چې کوم دی د ردو بدو نه چې کوم دی محفوظه کوي، خپل لا ګوتې او دا لاس چې کوم دی د علما کرامو خلاف د غلط پوسټ نه، د علما کرامو خلاف د تصویر رانول نه چې کوم دی هغه محفوظ کوي. امید دی چې تاسو به زما په دې پیغام باندې پوه شوي او الله رب عزت زمونږ د علما کرامو سره مینه محبت پیدا کړي او الله رب عزت زمونږ نه هغه کار واخلي چې هغه پرې راضي کېږي. وما علینا الا البلاغ.